د روزې متعلق سره بیان ما 13 جمعه ستاسو په مخ کې عرض کړو. عزیزانو بیا ما دا عرض کړو چې زمونږ په دې ملک کې ډېر فتنه او ډېر اختلافات او ډېر چې می گویا نه خاص کر په باب د دین کې زمونږ داسي او بدقسمت ملک او بدقسمت قوم دی چې هر سړی ځان ته څوي اگر کاغذ هغه وینا اهل وی یا نه او ځان ته څوي. د دې وجنه دا ملک د فلاح او د بهبود په لارې بچره ګامزن کیږي نه. سکون د ملک به ال راضي چاغه په ملک د یو کس په وینا باندې ټټیږي او پاسي او د یو کس په وینا باندې آمنا وصدقنا وای. که ار سره وای چې زما بول بالا دی وی او زما دې هم خبره من لیکيږي او زده هم څه شایما بیا سکون د ملک چری نشي جوړي. تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې مسلمانان آباد دي او په مسلمان قوم باندې په کال کې یو ځل روزه هم فرض ده. نو دروجه متعلق الله او داغه رسول فرمایلی دي چې د دې رتبه او د دې اجر چې دی هغه په ټول کال ډیر اوچت. روایاتو کې راځي چې د یو شی اجر به 49 کروڑ ویو 40 کروڑ بھئیو 90 کروڑ بھئیو 80 کروڑ بھئیو. دا الفاظ دی دا حدیث او دا ابو داود روایات. چا اعتراض وکړي دا قرآنی خبره نه ده زما سمجھ کې دا ناراضي. قرآنی خبره واو قرآن کریم فرمایلی دی چې یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والاو زتا ستا یو دلالت په یو داسې تجارت کو نکما
چې هغه تجارت تاسو ته نجات درکړي دغه عذاب دردناک. داسې او تجارت درته خیمه چې هغه تجارت تاسو د هغه دردناک عذاب نه بچ. ا تجارت څه ده؟ منز، روجا، حج، زکات، کلمه، داغه تجارت. کتا سو دا سيزونه وکړه نو د عذاب علیم نه بچ شي. اوس عذاب علیم معلومیږي دا چې عذاب علیم عربی کې فعیل وزن دی. فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. دلته علیم په معنا د مولم دی، اسم مفعول په معنا د مولم. کم دردناک عذاب، هغه عذاب دردناک چې په خپل بدردي. هغه عذاب بداسي وی چې هغه په خپل درديږي، وای چغي به وای نو کتب کې وای چغي وای ا درد عذاب ته بس پروا نه راځي. الله دې امان راکړي. یعنی یو سړی چې خپل لاس ماتي او خپای ماتي وای او تاوازو کې وای زما سر ماته نو ستا په سر مات باغله څه پروا ورزي. خبره کوي. اوس یو کوتا کراله ما او تاسو د چا د املا وا ما به وای املا می ماته د بل په دا سر وا ما جی چې قابل د دې خو د بل په دا سر وا وای سر می مات نو املا والا ته وای سر می مات شو نو وای زما خپل املا مات نه دی به خو بس د څه به وای کنه. جهنم عذاب مولم وی. مولم دا معنا چې جهنم به خپل درديږي او وای چغي به وای. دا کې براز دای کدا جهنميان پکې وای आवाज وکینو جهنم لګه څه پروا نه. الله دې امان. نو الله فرمایي ز تاسو سره یو تاسو تجارت نکوم تنجيكم من عذاب الیم، چې تاسو ته نجات درکې دا دردناک عذاب. یو دا بل ځکه قران کې راځي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله وی ما تجارت کړه دې د مسلمانانو سره. تجارت ویلې شي خرید او فروخت. خرید او فروخت تجارت ویل. ما تجارت کړه دې د مسلمانانو سره. څه تجارت می کړه؟ ما غستی دی. ان الله اشترى من المؤمنين، اغستی می دی د مؤمنانو نه څه شي؟ انفسهم واموالهم، د دوی نفسونه او د دوی مالونه. نفس او مال خدای وی ماته واغستو او په بدل کې می څور ک بان لهم الجنه، په بدل کې می جنت. نو د نفس او د مال په بدل کې تا ته جنت ملاو دی. استاد نفس څومره قیمت دی، استاد مال څومره قیمت. تا سره به مال څومره مال به 10 زره به 20 زره به 10 لک به 20 لک به 10 کروڑ به 10 ارب به 10 پدم به 10 کرب به ز 10 کرب روپے د جنت د یوې کمرې قیمت نه دی. د یوې کمرې 10 کرب روپے د جنت یو کمره به د ملغلری وي. یو کمره د ملغلری وي او دا غي دا منځبه پلنواله به داغه کمرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 60 میلا 60 میلا به داغه کمرې پلنواله.
لکه د پیښور نواله تر انګو پورې دومره باغه کمره پلنی او وی با کمره د ملغلری نو 10 کروڑ روپے د جنت دی یوې کمرې قیمت نه تاسو خیال راغی اوستا خدای له 10 کروڑ روپے خو ورکړي نه دي کنه 10 کروڑ روپے خو ته خو که خدای له ورکې خو چرته انا ورکې یا دوانه ورکې یا روپے ورکې یا تانه ورکې کنه نو روپے او انا او تانه او دوانه او سلورنه او 15 روپے او 10 روپے او 10 روپے او 20 روپے او 100 روپے تا خو خدای له دا ورکړي نو الله استغلس او شل ما په دومره لوی قیمت ځان ته منظور کړي په دومره لوی قیمت خدا خو خبره ده شکل چې خدای رضا شي معاملې د خدای د رضا به چې هغه رضا شي نو خدای به وایي چې ما دا دومره لوی جنت چې ته پکې 100 کاله ګرځي او خپل ایریا به نشي معلوموله نو دا دومره لوی جنت ما تعالی په 10 روپے ده کولې شي کنه شي ها په 10 روپے چې تا پروژه کې او غریب تور کې ما په 10 روپے تعالی جنت ستا 10 روپے ما په 10 پدم روپے ځان ته منظور کړی مجازي عشق کې وګورئ تاسو کړه مجازي عشق مجازي عشق کې عاشقان وایي چې د یار درب په 1000 درمان ورنک زب د یار کوسي او د یار کور په زرګونو کورونو ورنک آشنایی بده په این و آن ورنک ستا یارانه به نه په دې دنیا ورکم او نه به په هغه دنیا ورکم وردا مجازي که یو ظلم د زلف پلاس کیوزی یو وختبه د پدرس جهان ورنک ستا یو وخته په بدل کې کدا ټوله دنیا سوکرا کوي نو یو وخته به په ټوله دنیا ورنک ستا تر زلف پورې نور زلف سدي په خشاک به د چمن ریحان ورنک بیا چې لګ نور تیز شوه دی وای که یو ظلم لاستا په بوسه برشي بوسه دې زته که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت به د جنت په خوان ورنک ستا یو خلبه د جنت په خوند ورنک عقل حیران که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت به د جنت په خوان ورنکم پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنک تاسو خیال راغی مجازي په یو بوسه د یار باندې جنتم قربان په یو بوسه نو د دې وجنه عرض داو چې معامله به د الله د طرف نه د مخلوق سره د مینې او د محبت او د عشق چې راضي شي وای بس تا غلس روپای نه وي هغه ما په 10 کروڑ ځان ته منظور او ملائکو ته به وای د رجستر وګورئ ګناونه ولټوي څومره ګناهونه چې کړی ټول ورته راټول کوي او په نیکای بدل کړي سبحان الله وبحمده ګناهونه ورته په نیکای بدل کړي شارحین د حدیث
دلته لږ متردد دي چې ګناه په نیکۍ څنګه بدلیږي. دا شی عقل کې نه راځي چې ګناه په نیکۍ څنګه بدلیږي. و دا خو آسانه خبره ده، ګناه په نیکۍ څنګه بدلیږي. راشه یو ښځه او خاوند ډېر غریبان، بادشاہ او د ملک هغه مشهور و داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډېر انعام ورکړي. د ښځې ورتل سړی ته ولا څه یو څګوره کڅ انعام درکو غریبان. ول مونږ سره څه دي؟ ول نور څه خو نشته، خو دا باران شوه دی د پشکال ډنډې ډکی دي، دا بدر توبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه توفه ده. بادشاہ د 2 میاشتو په مزل لري، خزه والا منګي ډک کو دوبو سره والا وتړلو میړلې په سر کړو ور سره بار لاړه میړې رخصت کو دات تی کور تراله چې کور تراله او داسې وکړو او مصلی واچولاو 2 رکعات نفل وکړ او دعا او په دعا کې وای چې زن مصلا باز کردا یزنیاز، زن مصلا باز کردا یزنیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. اے پروردگارا خاون میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو، بادشاہ له توفه وروړه یا الله پټه منګول راولې. دا دعا او زمون خزه چې مونږ چرته بارو زورا په څه دعا کې تاسو ټول ته پته. سړی اورسه دو بادشاہ درخواست یو کو جی او سړی راغله ده توفه راوړي. بادشاہ ورانه نه باسي څه توفه راوړي چې دا ورنه او ته منګه په سر ده الکه سدي ویجو به مې راوړي دي ما الجنه د جنت به مې راوړي وې د جنت به. بادشاہ ورته سبحان او خدای دې تعالی اجر درکړي. سړي اعلی ګلاس راواله استاد په ایمان وای چې د 2 میاشتې په منګي کې وب پراتی چې څنګه ښابون به کړي. ا بادشاہ ته وګوره وې دې سړی د جنت وبره وړي دی او زر راوړي چې اوس اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو پټ یو سای اوس کوي او وزیرانو ته دمټر کی ډله چې دا د پاکستانیانو غوندې ناستو هغه ته ولوس کوي. اوس چې بادشاہ اوس کی کمی او به وزیر به اونس کی چې دا واخونه په ماته کنه ما نو هغه مسکل. بادشاہ وې دې سړی ته چې وسړیا تا خډه لوی مهرباني ستاد دې مهربانه خو والله کما سره قیمت شته زبد دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت او د 2 میاشتو په مزل ما ته وروړي. خو زئی الکه دا سړی بوزي خزانه ته دغه منګي چې دا وبې پکې وروړي دا منګي ورته د سرو زرو ډک او د دریای دجله په غاړه امداسي تیر کړي چې د تپته ولګي چې دلته وب دریابونه بیږي او دلته قیمت ستاده وبونو قیمت ستاده اخلاص. تاسو خیال راغی نو د دنیا بادشاہان چې وغواړي نسخه او به پسرو زرو بدل کړي کنه خبره کوي سخه او به د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ اغه سخه او به پسرو زرو بدل کړي. نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه په نیکۍ نشي بدلول. تاسو خیال راکړئ. نو عرض به داو چې خدای د چا ناراضي شي وای بد د ګناونه ولټوي
نو چا ګناونه ملائکه را پیدا کینو بچ دام ورته پنه کوي بدل نو زما عزیزانو التب سودا چې دا یو په یو بنئ یو په لس بنئ په دې قران گواه چې یو دانه ورک نو د دې مثال د څه شي دی د دې مثال د یو دانې دی چې ته وکړي او هغه وږي او هر وږي کې سلسل دانی فی کل سنبلة 100 حبه او بیا والله یضاعف لمن یشاء الله وی आवाज یو په وسو بنئ چې زما رضا وشي دینه بم زیات نو یو په سونو یو په زرګونو یو په لکونو یو په اربونو یو په کربونو داسې اجر او ثواب ورکړي خو لوی مین پوینټ چې پکې دی کوم هغه دا دی چې 24 غنټه به هر سړی ته د خدای رضا لټول پکار 24